په دې غضب کې راګیر شوه او پاتې شوله. وامطرنا علیهم مطرا، او دوی باندې الله رب العزت د کاڼي باران راورول. او صورت سورې هود کې ذکر کې چې هغه ځای کې د دوی والا کوم د کلیو دا اول اوچت شو الټی کو، او هغه نه پس بیا مې الله رب العزت د کاڼي باران کړی دی. فانجیناه واهله، او مونږ نجات ورکړ دي ته او دې اهل ته الا امرأته، مگر ښځه د دې والا نه كانت من الغابرين، ودا د پاتې کېدونکي نه په عذاب کې. وامطرنا علیهم مطرا، او مو نازل کړ په دوی باندې، یعنې اورل په دوی باندې مو باران د کاڼي. فانظر کیف کان عاقبة المجرمین، نو څرنګه شو انجام د او خلکو له چې هغه مجرمانو. وإلى مدین اخاهم شعیبا، او مدین ولو ته موسی ته ورغی شعیب علیه السلام، نو هغه هم دا خبره کړې وه چې قال یا قوم اعبدوا الله، او دما قوم تاسو بندګي وکړو د الله تعالی ما لکم من اله غیره، نشته بل معبود تاسو دپاره سوای د الله تعالی نه. قد جاءتکم، یقینا راغلی تاسو ته دلیل طرف د تاسو نه. فاوفوا الکیل والمیزان، بعد د دیو له کمي وه د دیو بد صفت دا او بد عمل چې دیو به خلکو له تولو پیمانې کې کمې کول. نو فاوفوا الکیل، تاسو پورولی وکړو په کیل کې، یعنې په پیمانې کې او په تولو کې. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او د خلکو په حقونو کې کمې مه کوو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، او فساد مه کوو پس د اصلاح نه په ځمکې کې. ذلکم خیر لکم، دا تاسو ته بهتر دی که چې تاسو ایمان راوړونکي. ولا تقعدوا بکل صراط، او تاسو مه کینو په هر یو لارې کې چې توعدون، تاسو ویره باسو د خلک. وتصدون عن سبیل الله، او تاسو منې کوو خلک د الله تعالی د لارې نه. من آمن به، چې څوک ایمان وړي په دې باندې. وتبغونها عوجا، او تاسو لټوو په دې کې کوږوالی. په دې کې ټول تفاسیر ذکر کوي وي دا خلک د شعیب علیه السلام قوم له کوم چې کومه لار شعیب علیه السلام ته لوړه وه، نو هغې لارې کې به ناست او د خلک پې ګمراه کولو. او دی به ورته ویل چې یار یو خو داسې ویره بستلی وه، او بل به دی ورته ویل چې یاره نعوذ بالله چې شعیب علیه السلام چې دا پاک سړی نه دی، برابر سړی نه دی. نو ټولې ګاډې واړې خبرې یې کولې، او خلک به دین نه منې کولو، او خلک به یې ونه بندولو. واذکروا اذ کنتم قلیلا، او یاد کو تاسو چې کله لږ غوندې وو، نو فکثرکم، نو تاسو یې زیات کو. وانظروا، او تاسو وکسو چې کیف کان عاقبة المفسدین، څرنګه انجام شو د قوم د او خلکو له چې هغه فساد کوونکي په ځمکې کې. وان کانت طائفة منکم، که چېرې یوه ډله د تاسو نه ایمان راوړي په الذي، په هغه څه باندې ارسلت به، چې زه راستولی شوی یم په دې باندې. وطائفة، او یوه ډله چې لم یؤمنوا، چې دا ایمان نه راوړي، نو فاصبروا، تاسو صبر کوو. حتی تر دې پورې یحکم الله بیننا، چې د الله تعالی د تاسو په منځ کې فیصله وکړي. وهو خیر الحاکمین، او دا الله تعالی بهتر د فیصلې کوونکي نه دی. قال ملأ الذین، ویلو غټانو د اقوام او خلکو چې هغو تکبر کړی و، چې موږ به خامخا ته وبسم ای شعیب علیه السلام، والذین خلک آمنو، چې ایمان راوړی معک د تا سره، من قریتنا د کلي د مونه. او لتعودن فی ملتنا، یا داسې ته راواپس شي د مو دین ته. یعنې مطلب اصل خبره د تعود څه وه، دا د راواپس کېدلو د قوم علی خلکو، ځکه شعیب علیه السلام څه و، اوله ځای نه مشرک خو نه و، نو دې زیات د دخول د وجې نه او غلو د وجې نه د شعیب علیه السلام ته دا خبرې کولې. نو قال اولو کنا کارهین، او ویل چې اگر که مو دا خبره بده ګڼو، قد افترینا، یقینا مو جوړ کړي په الله تعالی باندې د ځانه دروغ. ان عدنا فی ملتکم، که چېرې مو واپس شوم د تاسو په دین کې. بعد اذ نجینا، وروسته هغه چې مو ته نجات راکړی الله تعالی د دین، یعنې مو ته خلاصي راکړې دي. وما یکون لنا، او څه دي مو دپاره چې ان نعود فیها، چې مو واپس شوم په دې کې. الا ان یشاء الله ربنا، چې مګر وغواړي د مو رب. وسع ربنا کل شیء، او فراخه دی علم د مو رب له هر یو شي ته. علی الله توکلنا، او موږ خاص په دې الله تعالی باندې توکل کوم. ربنا، ای د مو رب فیصله وکړه د مو او د دوی قوم په منځ کې په انصاف سره، یعنې په حق سره. وانت خیر الفاتحین، او ته بهترین فیصلې کوونکی. وقال ملأ الذین، او ویلو غټانو او خلکو چې کفر کړی و د قوم د دین، لئن اتبعتم، که چېرې تاسو تابعداري کوو د دې شعیب علیه السلام والا نه، انکم اذا لخاسرون، نو خامخا د ټیم کې تاسو بیا تاوانیان نه شو. بدل یار کېنستو او دا خبرې ورته کولې. فاخذتهم الرجفة، ونستلو دوی زلزلې، مطلب چې زلزله په دوی راغله. فاصبحوا فی دارهم جاثمین،
نو بیا دیو کور کې په څټ یستو یا نسکور الذین خلق زغو تکذیب کړو د شعیب علیه السلام علی کأن لم یغنوا فیها گوی کې سره دیو په دې کورونو کې اوسېدلي هم نه دي الذین خلق کذبوا شعیب کانوا هم الخاسرون زغوی دروغ ګڼل د شعیب علیه السلام او دیو توانیان فتولى عنهم نو واختل د دوی نه وقال ورته ویل یا قوم ای د ما قومه لقد ابلغت رسالة ربي ما رسوله یعنې راوړی تاسو ته پیغمبري د رب والا ونصحت لكم او زه خیر خواهم تاسو دپاره نو فکیف اسا نه څرنګې وشي غمجنې علی قوم په یو داسې قوم باندې چې هغه کفر کوونکي وي وما ارسلنا فی قریة او وما ارسلنا او مونه د استوال تخفیف فی دنیوي یو کلی ته هم من نبی ویل ورکوونکی الا اخذنا مونستی دی اهل دی ولا بالبأس په تکلیف او په غمونو یا په مصیبتونو سره لعلهم دې لپاره یتضرعون چې دوی عجزي وکړي ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة بیا مو بدل کې ورکړي تکلیف په ځای باندې خوشحالي حتی تر دې پورې عفو چې دوی زیات شولو وقالو ویلو چې قد مسنا یقینا رسېدلي اباءنا د مو پلارانو ته هم دغه تکلیفونه او ضررونه یو الضراء ضرر والسراء خوشحالي نه فاخذناهم بغتة مو ونستلو دوی ناڅاپه اچانک وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدلو